دا وی چې نن سبا یو مفتي صاحب دی هغه فیسبوک باندې ډېره لانجه شو جاخې جوړه کړې ده هغه د ډېرو شرعي احکاماتو نه انکار کوي خصوصا د تراو وغیره نه خلک وایي دا منکر حدیث دی ستاسو سره ده نوم یې لیکلی ده مفتي صاحب ما نوم وانا غوښتل وروره مسله داسې ده که نه اوس دغه مفتي صاحب نوم یې اخیستی دی نو دی اصل کې د ده ډېرې معاشرتي خبرې هغه ټیک دي نبي علیه الصلاة والسلام داسې ترغیب ورکوي نو دا یو انداز دی چې عالم له پکار دي چې شرعي احکامات داسې انداز کې پیش کړي نور تقریبا د هغه خبرې خو ډېرې بدې نه دي تقریبا ما اورېدلی دی 90% خبرې معاشرتي هغه ټیک دي ځکه دا هغه په خلکو بعضې خبرې ځکه بدلېږي خو د هغه لهجه لږه شان سخته ده دویمه مسله د هغه دا ده چې د هغه د وجې د ډېرو خلکو دوکاندارۍ خرابېږي نو خامخا ته د چا دوکانداري خرابې او هغه خلک چې ملاوټي دیني جوړ کړی دی هغه ملاوټ ته تل رکې او صفاکې بیا خامخا په خلکو بد لګي که نه مشرکان مکه یو مثال ورکړم قرآن مجید فلسفه وګورئ مشرکان مکه مخکې تاسو ته ما ویلو الله یې منو ځکه یې ویلي په سورت انفال کې چې خدای که دا قرآن حقي که نه په موږ باندې د کاڼو باران وکړي دا یې ویلي الله یې منو ځکه خو توازونه کول که نه طواف چې د خانه کعبې نه کوو خو هسې کوو الله یې منو دین نبي علیه الصلاة والسلام سره دا لانجه په کوم وخت کې راغله نبي علیه السلام سره خلک دا ښه مینه ښه محبت ښه صادق او ښه امین کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې د طبیعت خلاف خبره شروع کړه هغې د دې خلاف نو کله چې ته په معاشره کې اوسېږي او د دین داسې دعوت پیش کوي چې هغه خالص دعوت او ملاوټي دین هغه ته ختمې نه ستا خلاف په خلک راپاسي دې ته به ځان ټینګې دغه یو امتحان خیر هغه له پکار دي چې هغه ته موږ څه نصیحت وکړو هغه کې زموږ به د هغه نوسي نوره خبره ده نور انداز د شریعت همداسې پکار دی